نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الله تعالى أيضا في مقام آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. ډېر انتهایی خوږو عزتمندو مسلمانانو اوریدونکو ورونو، نن به انشاءالله د استقامت باره کې بحث کوو چې استقامت څه ته وایي، د استقامت کم اهمیت دی په دین اسلام کې، او د بعضو ملګرو په بار بار اصرار او د باغوی په خواهش باندې به انشاء الله العزیز د هغوی په خواهش باندې به بیا انشاءالله په اردو کې دا درس ذکر کوو. ځکه بعضې ملګري وایي چې هغه موږ د دې ستا په زبان نه پوهېږو، نو زبان خو زموږ پښتو ده، نو بعضو ملګرو په دغه به انشاءالله دا به موږ اردو کې هم ذکر کوو چې دا پښتو کې کله د استقامت بحث ختم شو انشاءالله موږ به اردو کې دا بیا ذکر کوو. په اردو زبان کې به انشاءالله د دې ریکارډینګ او د دې څه وضاحت بیا موږ ذکر کوو. استقامت دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ټولو پیغمبرانو زندګۍ یو اهم باب دی، یو اهم څیز دی، او استقامت په هر یو کار کې دا لازمی دی. چې کوم کار کې استقامت نه وي نو هغه کار انتها ته هم نه رسي یا کامیابۍ ته هم نه رسي. استقامت د هر یو څیز دپاره یو لازم جز دی چې انسان په ځان کې د استقامت هغه صفات راولي او کوم څیزونه چې استقامت حاصلیږي چې هغه انسان ته میلاو شي. د یو کار کولو او باقي مسلسل جدوجهد کولو د دې نوم استقامت دی، او استقلال هم ورته وایي، همیشوالی هم ورته وایي، په یو څیز باندې ټینګ پاتې کېدل هم ورته وایي. او بغیر د استقامت نه د دین او د دنیا دواړه کارونه دا نه کېږي. ځکه دنیا کار کې به هم استقامت اختیاری او د آخرت په کار کې به هم استقامت اختیاری، او بیا د حق په لار کې به خامخا د استقامت د دې نه به کار اخلي او خامخا به دا اختیاری. د صحیح طور باندې چې د دین یو کار زده کې او که د دنیا کار زده کې نو په هغه کې به تکالیف راځي، مشکلات به راځي، مصیبتونه به راځي. نو چې د دنیا په کارونو کې مشکلات او مصیبت راځي او ته هغه ته ټینګ ولاړ او د دنیا د مشکلات برداشت کې، نو دغه شان د دین اسلام په کارونو کې په هغې به هم تا ته مشکلات راځي، تکالیف او مصیبتونه به راځي، دا به ته برداشت کې. خو په صحیح خبره باندې ودرېدل، د دین اسلام په حق خبره باندې ودرېدل او د هغې نه مخ نه اړول د استقامت وي. او د دین اسلام د پاره استقامت دا ډېر لازمي څیز دی، بلکې دا جز دی، او د استقامت مقصد کامیابی حاصلول دی. او چې د دین اسلام په کار کې استقامت نه وي نو د انسان کامیابی ته نشي رسېدی. یعنی معلومه دا شوه چې د دین اسلام د کار لپاره استقامت دا اهم ذریعه ده او د کامیابی ذریعه ده چې په دې باندې انسان کامیابی ته رسي او په دې باندې انسان دا کامیابیږي. او چې کله په انسان کې همت ختم شي، استقامت ختم شي، استقلال او همیشوالی ختم شي، نو دا انسان بیا خپل مقصد ته هم نشي رسېدی، کامیابی ته هم نشي رسېدی. ځکه د استقامت باره کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه چا تپوس وکړو چې استقامت څه ته وایي، نو هغه ورته ویل چې الله یلتفلوا الی اله غیري، چې د الله رب العالمین نه سوا
بل الہ نه منل، بل چاته مخ نه ګرځول، صرف او صرف د یو الله بندګي کول د استقامت وي. د دین علاوه بل سستا مخ نه ګرځول د استقامت وي. او د عمر فاروق غالبا هغه وایي چې د دین په کار کې مخکې تلل او شاته د ګیدړانو شان شاته نه کتلو ته استقامت وي. او د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه دا وایي چې د الله رب العالمین په فرایض باندې قائم پاتې کېدل او باغ باندې قائم او دایم اوسېدل ته چې کوم دا استقامت وي. شاعر هم اگر د استقامت باره کې ویلي دی، استقامت به تر سلګو د ذلقدن غواړي، استقامت به تر سلګو د ذلقدن غواړي، د هغه چا څوک رضا او هم دیدن غواړي. یعنی د ذلقدن د سختي پورې به ته استقامت غواړي. دا استقامت ستا لپاره لازمي دی چې ته د یو څه دیدن غواړي او د څه رضا غواړي. د چا رضا غواړي نو هغې لپاره به خامخا د استقامت اختیارې. موږ ظاهره خبره ده، موږ د الله رضا غواړو او د پیغمبر طریقه غواړو، د الله رضا حاصلو او د الله رب العالمین چې کوم موږ دپاره د خوشحالۍ او د جنت کوم وعدې ذکر کړي قرآن کې او د هغه کوم صفات ذکر کړي موږ هغه غواړو. نو په هغه باندې الله انسان ته وایي چې په دې باندې ته مستقیم پاتې شه. نو چې کله تا په دې باندې استقامت اختیار کو نو تا ته به الله رب العالمین دغه درجه او مرتبه درکړي. استقامت باره کې الله رب العالمین ډېر آیاتونه را لېږلي دي. الله خپل پیغمبر ته وایي فاستقیم کما امرت، چې تا ته خبرې حکم کیږي په هغه باندې قایم پاتې شه، په هغه باندې مضبوط پاتې شه. او بیا ته بل آیات کې ورته فرمایي چې انما الهکم اله واحد فاستقیموا الیه واستغفروه، چې ستا اله معبود دا یو اله دی، یو معبود دی. نو دغه یو معبود په دې یووالي باندې ته په مضبوط پاتې شه، استقامت اختیار کړه، واستغفروه او دغه یو الله نه ته بخښنه غواړه. یعنی الله خپل پیغمبر ته استقامت حکم کوي، نو دا بیان خاص دی پیغمبر ته، خو عام دی مسلمانانو ټولو ته، چې ټول مسلمانان دې د استقامت سوال کوي چې موږ ته الله رب العالمین په دې دینی اسلام باندې استقامت را نصیب کړي او صحیح دې موږ په دې باندې وچلئ. دې وجه نه موږ هر مونځ کې وایو اهدنا الصراط المستقیم، الله تعالی موږ دې صراط مستقیم باندې برابر کې او مضبوط کې په دې صحیح لار باندې دا کوم قائم او دائم لار تا موږ لا کړی په دې باندې موږ برابر پاتې کې د اخیره پورې د استقامت او د اخیره ګور پاتې کې توفیق راکړي. او واستقیم کما امرت ولا تتبع اهواءهم. الله خپل پیغمبر د سورۃ شورا کې وایي ته چې کوم دې مضبوط او قائم پاتې شه، پاتې ته د حکم کوم او د تابعدارو د خواهشاتو تابعداري مه کوه. یعنی د هغه خلک چې هغه د خواهشاتو ورپسې نو د هغې په سوچ فکر مه کوه، ته هم قایم او دایم پاتې شه په استقامت باندې، په دین باندې، په اسلام باندې. او بل ځای کې الله تعالی فرمایي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. چې کوم خلک وایي چې رب زمونږ الله دی او بیا په دې خبره باندې قایم پاتې شو، نو الله رب العالمین فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نو دې باندې سیری او نو دې غمجنی. ګوره د الله رب العالمین په یو الله باندې استقامت اختیارول دا انسان د ډیرو ګناهونو نه، د ډیرو سختو نه، د ډیرو غمونو نه، د ډیرو یرو نه دا محفوظ کوي. ولې د انسان د یو رب بندګي کوي، یو الہ ته الہ ویلی، د بل چا بندګي نه کوي، د بل چا طرف ته ځان نه اوچتوي، د بل چا طرف ته چې کوم د سترګو نه اوچتوي، د بل چا طرف ته هغه سوچ او فکر نه پیدا کیږي. او که د عبادت کوي د یو الله او په دې لار کې څه قسم سختي نه د راځي دا ټول دا برداشت کوي. نو ان شاء الله العزیز آینده درس کې به موږ د استقامت نور تفصیل کوو او ان شاء الله بیا به د استقامت باره کې واقعات ذکر کوو چې یاره کوم انسانانو استقامت اختیار کړی هغې د الله رب العالمین کم مقام ورکړی، کم مرتبه ورکړله، کم درجه او اهمیت یې ورکړی. نو ان شاء الله دا نن چې موږ کومې خبرې د استقامت باره کې ذکر کړې چې د استقامت د قرآن او د حدیثو نه صرف د قرآن د آیاتونو نه موږ ذکر کوو چې استقامت څه ته وایي. ان شاء الله پر روان درسونو کې په آینده درسونو کې بیا د استقامت او نور بحث ذکر کوو. نو ټولو مسلمانانو ته درخواست دی چې د استقامت باره کې دا
اگر چې زمونږ دا خوله وړه ده او د استقامت به ډېر اوږد دی. ټولو ملګرو ته درخواست کوو چې زموږ سپورټران جوړ شي، زموږ سره معاونت وکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دا لایک هم کړئ، په دې باندې کمنټس هم وکړئ او زموږ سره معاونت په دې کې اختیار کړئ. ان شاء الله استقامت باره کې به باقي بس ان شاء الله ذکر کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.